ګرانو کتونکو په دغه ننني روډ شو کې به خبرې اترې کوو د انډیا دغه ډوزې او بابا بنارس وایي چې کمینګ سون او بیا د انډیا خلکو ته وایي چې نظر ساتئ اگر چې په پټه باندې دلته په بلوچستان کې د بیلې په ذریعه باندې دهشتګردي روانه کړې ده او بیا په پښتونخوا کې ځای په ځای چې کوم دی نو دغه شانتي د افغانستان د باډر نه او بیا په باجوړ کې چې دا کوم صورت حال روان کړي دي نو په دې باندې د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو چې انډیا له څه جواب ورکوي او د موزي دغه چغو سورو ډوزو ته په کوم نظر ګوري نو زموږ سره زموږ څنګه نشي کولی هغه هندوان دي موږ مسلمانان یو زموږ فوج څوک هم جواب نشي کولی په هر قسم هم دغه باندې برابر دي خپل فوج سره ولاړ یو موږ خپل فوج سره ډېر کلک ولاړ یو او انډیا ته دا زه په چیلنج سره وایم چې دا نه د سړي بچي شه زموږ مشرانو پسې د پاکستان مشرانو پسې خبرې مبرې مه کوه ګنې دانې ځل به انشاءالله خیر ني او موږ خپل فوج سره ښه کلک ولاړ یو ښه ملاتړ ورسره ولاړ یو دا مودي ته زموږ دا خواست دی چې د سړي بچي جوړ شه او انشاءالله د راروان ځل به د دې په ډبل جواب ملاویږي تاسو ته او تاسو د پاکستاني عوامو تاسو ته پته نشته انشاءالله د دې تیر ځل په نسبت باندې به یو په ډبل تاسو ته انشاءالله دې په هغه کې جواب ملاویږي او د سړي بچي جوړ شه که دا ځل سړي بچي جوړ نه شوي نو راروان ځل ستا خیر نشته خپل فوج سره ولاړ یې څه وایي او بالکل مو خپل فوج سره ولاړ یو پاکستان زنده باد پاک فوج زنده باد چې خپل ځل خو 15 راپیل راغورځېدلې او کې دې چې دې ځل 15 راپیل راغورځېږي ان شاء الله دې پیل او یوازې لکه داسې خبره نه چې هغه خپل قوم ته وشي تاسو تیار شئ دلته چې موږ تیار ناسیو هغه قوم په لکه ډز والا خو نه تاخه غړېدو والا خلک موږ په ورزو موږ اړ یو کور کې شکر الحمدلله اړ یو کور کې وصله را نو اصل خبره دارا چې لکه هغه خو یو پیر شکست خورلین دي اوس دوباره بیا شکست دی ځان تیاری چې لکه بیا دا ته شغه سوي وته بلکې مار نه کسوي دا هغه شی دی نور دې سکور نشي او موږ سره د قوم سره د پوجا ته موږ ولاړیو او بل زموږ په مارشر د خو ځان لا غاپې د ځان نه لیونی دي شاته وسه ټول لیونیان ولاړ دي دې ځل چیلنج ان شاء الله دې ځل 15 سره پیل ورا ورځي ورکه مې زه خپل فوج سره مرګري او انډیا والا دا خواست کوو چې سړی بچی شي یا په جواب درکړي دي او کوم دې پر راته پکا خار شنو غره جواب پکا خاريو دا وګ خپل سنبال کې ګرانو کتونکو تاسو د خلکو خبرې واورېدې او په خپل پیر مارشل باندې فخر کوي په خپل فوج باندې فخر کوي او دا خبره کوي چې خپل راپیلو راټول کا هغه البته کې راټولې کا سپینم خوېدلې دي هر پیلټ چې کوم دي جزو چتاینو را پروزي لاول لدغه غمو کا او ته لګیای مکارا په پاکستان کې بیا په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې ځای د بیلې د دهشتګرد تنظیم په ذریعہ باندې دا کاروایی کې یقینا دا خلک او مولانا خانزیب خپه دي دا خلک نن چې کوم د ګاډي نه د پنجاب ته کسان کو شوي دي هغه شهیدان شوي دي په هغې باندې سخت خپه دي او دا خلک ګڼي چې دلته کې را کار کوي دلته کې اسرائیل کار کوي خو تاسو به سوال پیدا کیږي چې کاروي ولې نه کیږي نو خپل خلک چې کم تاسو ویل کیږي چې میسنګ پرسن دا د خلکو سره ملو دي پاک فوج ورته بیا وایي چې دا لارې پرېږدې په غلطه لار باندې دې پیرې به چې کم دی نو بیا مردار پراته او ډېر بد خال به مي دا د خلکو خبرې وي چې د خپل فوج سره شانه بشانه ولاړ دي